أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. دا تفصیل شو دی کې به تاسو ته هغه خبرې کوم چې ضروری وي. نو دلته راغی آمنت بالله وملائکته چې انسان به دا وایي چې زه ایمان لرم په چا باندې؟ په الله رب العالمین باندې او په فرشتو باندې. صحیح ده کنه؟ اوس چې الله رب العالمین باندې یو انسان ایمان لري، ولی ځکه چې الله رب العالمین خالق د کائناتو ده. الله رب العالمین د ټول مخلوقات دا د دې تخلیق کړي ده. وملائکته او دا انسان په فطرت کې هم د ذات د باری تعالی پیژندنه د انسان په فطرت کې هم موجود دی. د انسان په څه شي کې موجود ده؟ د انسان په فطرت کې موجود دی. نو دغلته بل یو حدیث هم دی چې کم یو ماشوم پیدا شي هغه به فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي. صحیح ده کنه؟ کل مولود یولد کڅنګه دی علی فطرت الاسلام. نو مطلب دا دلته به یو اعتراض راشي کنه چې بای کچرته د هر یو انسان په فطرت د اسلام کې پیدا کیږي، نو بیا د ملحدین شو دغه شان د کافران ولی کافران کیږي په کار دا چې د مسلمانانو. نو د دې جواب دا دی چې بای دغه انسانان په فطرت د اسلام خووي، خو دې د خپل د مشرانو د تربیت په وجه باندې خپل مشرانو پسې روانيږي. لکه ابراهیم علیه السلام ته کافرانو وی کنه چې هاذا وجدنا من آبائنا، چې دا هر څه مونږ مندل د چانه د پلارانو نه. الته هم هغه دا نه وای چې دا زمونږ په فطرت کې دا کفر دی، زمونږ په فطرت کې دا شرک دی. چرته هغه د څه نه وای، بلکې هغه سوي چې دا زمونږ د آبا او اجداد په طریقه باندې مونږ روان یو. نو دا یو خبره خو وشو. دویم دا ده چې کله هم انسان غور فکر وکي کنه څه شي وکي د الله رب العالمین د ذات په باره کې د دې اعتقاد دا به مضبوطیږي. نو دلته به مونږ وایو چې د الله رب العالمین د پیژندو د پاره دو قسمه دلایل وي، بلکې درې قسمه دلایل وي. یو ته مونږ وایو دلیل فطرتي څه شي، بل ته مونږ وایو دلیل عقلی، او بل ته مونږ وایو دلیل نقلی. دلیل نقلی منقولی لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن مجید چې نازل شوی دا سیده کنه. نقلی په معنی دي سره چې نقل کړي شوی، یا په معنی دي سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته احادیث صحابه کرام متابعین تبع تابعین نقل کړي دا. نو هغه دلایل خو موږ سره شته چې قرآن کې او حدیث کې دا خبره موجود دی چې الله رب العالمین وحده لا شریک له ذات ته. خو کافر او ملحد دا در سره نه مني، ځکه چې هغه قرآن هم نه مني، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم نه مني کنه. نو کافر او دغه ملحد د پاره به یو عقلی هغه دلیل به پیش کړي. اوس چې کله دا دلیل موږ په څو قسمه باندې تقسیم کړل؟ په درې باندې: دلیل عقلی، دلیل نقلی، او بل دلیل فطری. یا خلق دي ته دسي هم وایي محققین استدلال عقلی، استدلال فطرتی او استدلال نقلی. څه ده کنه؟ اوس دا استدلال فطرتی څه معنا لري او استدلال یا دلیل فطرتی یا دغه شان استدلال عقلی څه معنا لري. نو اصل کې په فطرت د انسان کې څه شي کې وای کنه د فطرت د انسان کې د الله رب العالمین پیژندنه دا موجود دی، لیکن دغه فطرت د انسان باندې یو پرده راغلی وي. لکه د دې مثال به څه شي؟ لکه مثال به دا شي چې یو ځای کې یو شیشه پروت وي. څه شی پروت وي؟ او هغه ځای باندې داسې دوړه موړه راځي او هغه شیشه باندې دوړه لګي. نو یو کال پس چې ته د شیشه ته مخامخ شي، تا ته به د شیشه کې خپل مخ ښکاري. ولې؟ ځکه چې ور باندې دوړه لګېدلې وي. تر څو چې دغه دوړه لرې کړې نه وي، نو تا ته په شیشه کې ځان نه ښکاري. چې ته دغه شیشه نه دغه دوړه لرې کړي، بیا به درته خپل دغه چهره پکې ښکاره شي. دغه شان د انسان په دماغ باندې د ګناهونو په وجه باندې د الله رب العالمین د نافرمانی په وجه باندې او د ګناهونو هغه اثرات د نحوست په وجه باندې یو شیشه باندې دوړوي ګندوي دي کې انسان ته خپل چهره په نظر ناراضي. دغه شانتي د ګناهونو د نحوست له وجه نه، د ګناهونو د خیرنوالي د وجه نه
د ګناهونو د وجه د انسان په دغه عقل باندې داسې یو پرده راشي څنګه چې په دې شیشه باندې یو دوړه لګېدلې وي. نو چې کله د انسان په دې عقل باندې پرده راشي دغه پرده لرکولو دپاره بیا دغه انسانان چې څنګه د شیشې پاکولو دپاره یو صافي یا لاس استعمالوي چې دا دوړه لرې کړي دقه شان د انسان د عقل نه د پرده لرې کولو دپاره بیا دې ته یو دلیل پیش کولی کېږي چې هغه دلیل ته مونږ څه وایو دلیل یا استدلال پیش کول کېږي هغې ته مونږ وایو دلیل استدلالي یا دلیل عقلی دلیل عقلی او یا استدلال عقلی دا چې کله دغه کس ته پیش کړی شي څه شي پیش کړی شي څوک چې د الله رب العالمین وجود نه مني دې ته چې کله دا پیش کړی شي نو د دلیل عقلی سره دغه انسان دماغ سناساغه دوړه به لرې شي او دغه انسان به د الله رب العالمین په وجود باندې به یقین ولري دلیل عقلی سره استدلال عقلی سره که بالفرض دغه انسان دلیل عقلی سره د الله رب العالمین په وجود باندې کامل ایمان را نه وړي خو بیا هم دلیل عقلی سره استدلال عقلی سره دغه انسان دغه ذهن دی خبرې منلو ته تیار شي چې بالفرض الله رب العالمین ذات موجود دی اگر که هغه کامل یقین سره اونه وایي چې د الله ذات موجود دی لیکن هغه څه سره به وایي بالفرض لکه دا ملحدین چې کوم ده کنه دی خو دا هم نه مني که بالفرض الله رب العالمین ذات موجود دی صحیح ده د دلیل عقلی کار سره به در دې حده پورې سناسد دا ملحد تر دې حده پورې تبراولي دلیل عقلی په بنیاد باندې چې بالفرض د الله ذات موجود دی چې کله دا ملحد ته هغه جهالت نه دغه بې علمي تیارې هغه توره تیاره او د ګناهونو د نحوست او د الله سره د الله د وحدانیت د انکار له وجې زړه کې چې کوم تیاره وي هغه تیارې نه که مکمل دا ملحد اون نه وځي خو دې صرف لک شان د روشنایي ته وځي چې هغه روشنایي څه ده که دې دا اقرار وکړي چې بالفرض الله رب العالمین موجود دی تر دې بالفرض پورې راشي دې نه پس د انسان په دغه زړه او دماغو کې یو فطرتي داسې یو قوت دی فطرتي یو داسې عقل دی یو طاقت دی چې کله انسان د ذهن نه دلیل عقلی په وجه باندې دغه دوړه صفا شي فطرتي طور باندې د الله رب العالمین وجود قایل وي او بیا د الله رب العالمین د وجود دی قول کوي پوهیږي که نه لکه مثال په طور باندې ګوره خاص ستا د پوهې ته دلته راشه دې ځای کې لکه ستاسو د مثال د پوهه کولو دپاره نه دی لکه مثال د پوهه کولو دپاره دی خو ماته ګوره مثال د پوهه کولو دپاره دغلته دا دیوار دی دی دیوار نه شاته دلته اور لګېدلی دی خو هغه اور دومره ګرم دی که نه دومره ګرم چې هغه ګرموالي له وجې نه دغه دیوار هم ګرم شوی دی او دی دیوار ته چې څوک لاس لګوي که نه بیا دغه لاس د انسان سوځي اوس دا دیوال دغه کلر چې کوم دی دا بدل شوی نه دی په ظاهره باندې اثرات د اور درته نه ښکاري خو لیکن دا دیوال ګرم شوی دی ځکه چې د دیوال د شاته څه شی لګېدلی ده اور لګېدلی دی نو هلته نه چې کله ته وګورې زه درته وایم باید دا دیوار شاته اور لګېدلی دی ته ما سره نه مني ولې نه مني ځکه نه مني تا ته ښکاري نه څنګه چې ملحدین د الله رب العالمین ذات قول نه کوي نه مني الله ولې هغه وایي چې الله مونږ ته ښکاري نه څه ده که نه چې کله الله رب العالمین مونږ ته ښکاري نه اوس د اور صفت څه شی دی ګرموالی ته پوهېږي که نسې ناستې جواب کوه د اور صفت څه شی وي ګرموالی دقه شان دی د الله رب اور صفت ګرموالی دی که نه هغه کس ته وایي یار ته راشه دلته هغه ځای نه راپاڅې او د دیوال ته نږدې کړې او بیا ورته چې دا لاس ولګو په دې دیوار باندې کله چې هغه لاس ولګوي چې هر څومره ضدي هم وي او لاس باندې اور هغه اثرات ګرموالی راشي او د لاس وسوځي اوس دی به مني که نه چې د دیوار نه شاته اور لګېدلی دا به خامخا قول کوي که نه کوي منی کنه دغه شان دی اوس د اور صفت څه شي ده سیزل یا ګرموالی اوس دی ګرموالی په وجه باندې خو انسان دغه اور په موجودوالی باندې قول کوي اوس د الله رب العالمین صفت څه شي د تخلیق د ترزیق رزق ورکول شو پیدا کول شو مړ کول شو ژوند کول شو د چا صفت دی الله رب العالمین کله چې دغه شان مثالونو په وجه باندې صفت د رب العالمین قدرت د رب العالمین د صفت آثار د رب العالمین ته ملحدین ته مخامخ کی چې بایو ګوره
ها ته وګوره چې دا صفت د رب العالمین دی، دا پیدا کول، دا مړ کول، دا دنیا په دې ډول سنگار سره پیدا کول، هغه به خود در سره بیا مانی خو هغه د ذهن نه هغه پردې څه کول غواړي، لر کول غواړي. اوس دا پردې لر کول لپاره څه شی پکار وي؟ دلیل عقلی، استدلالي عقلی دا پکار وي چې کله دا لر شغه خود به خود در سره ومنيږي. دویم اوس چې کله ته ملحد ته چې دا دنیا الله رب العالمین پیدا کړی دا، هغه در سره نه مني. ولې نه مني؟ هغه د الله رب العالمین ذات نه دلیدلې، ځکه در سره نه مني. نو ته به داسې چل وکړي چې د ملحد د لاس نه به ونیسي، د ملحد د لاس نه به ونیسي. لکه ملحدین خو دا وایي چې دا دنیا خود به خود پیدا شوې ده، د دې پیدا کوونکی څوک نشته. بیگ بینګ هغه چې یو بم غوندې بلاست شو، صحیح ده که نه؟ بیگ بینګ ورته وایي، یو دماکه وشو، هغه دماکې سره بس د دنیا خواره واره شو او بزانه د دماکې سره دنیا جوړه شوله. نو چې کله هغه در سره نه مني، دا ملحد به د لاس نه راونیسي او را به ولي. مثال په تور باندې شش محل یا دغه شان یو 5 سټار هوټل ته مخامخ، صحیح ده که نه؟ ته به د ملحد ته ووایي یار اوس دوه خبرې دي. څو خبرې دي؟ یو خو دا دی چې بس یو ګرز وشو او دا بلډینګ په خپله جوړ شو، دا چا جوړ کړی نه دی، دا ملحد به در سره ومني؟ چې کله ملحد در سره نه مني ته ورته ووایې که نه چې بای ته چې کله دا نه مني چې دا دومره لوی بلډینګ د ځانه نشي جوړېدلی، بیا دومره لوی دنیا د ځان نه څنګه جوړېدلی شي؟ چې لکه ته د یو محل بذات خود جوړېدلو قایل نه یې، نو بیا ته څنګه وایې چې دا دنیا په خپله بذات خود جوړ شوې ده؟ صحیح ده که نه؟ او دغه امام ابو حنیفه رحمه الله غ مثال هم دی کنه، هغه ملحدین دهریانو سره مناظره د تلو کنه، نو بیا ورته وی چې څنګه چلو وای زال ته کشته باندې را لم دریاب ته، نو الته سہولت نو یو ونه واغه ونه کړ شو، بیا په خپل ورنه کشته جوړه شو، لزه پکې کېناستم په خپل هغه کشته دلته رااله. هغه ملحدین ورته چې دا څنګه ممکن دی چې دا ونه دی په خپل کړ شي او بیا د تختې برابر شو، بیا کشته جوړ شو، بیا پکې ته کېنو ته دلته راشي، دا خو ممکن نه ده خود به خود. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا کشته جوړېدل ممکن نه دی، دومره لوی دنیا جوړېدل څنګه ممکن به وي؟ پوهېږئ په دې خبرو؟ ذهن دې کار کوي؟ ښه دلایل عقلی. او نو ملحد سره چې ته کله خبره کوي که نه، ملحد سره چې کله خبره کوي دې ته به دلایل عقلی، استدلال عقلی دا به ډېر پیش کوي. خو چې کله ته مسلمان سره خبره کوي بیا به عقل پسې به نه ځي، بیا به ته دلیل نقلی پسې ځي. ځکه آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله، ځکه چې مسلمان خو کتاب باندې هم ایمان لري، بس په کتاب کې چې څه دی هغه مسلمان ته ووایه. صحیح ده که نه؟ نو راشه دا خو د الله رب العالمین د وجود دپاره ما درته هسې تفصیل لږ شانتې وکړله، نور نه دی، وضاحت مخکې به راځي. یقول ان یقول وایي به دغه انسان، پوهېږي که نه؟ آمنت بالله ما راوړ د ایمان په الله رب العالمین باندې، او ملائکته د فرشتو په فرشتو باندې، او کتبه او د الله رب العالمین په کتابونو باندې، ورسله او د الله رب العالمین په پیغمبرانو باندې. سیده کنه اوس آیا ملائکو کې خو خبر به وروسته به تفصیل راشي یا نه؟ په دې باندې دومره اعتراضات نه واردېږي. زه تاسو ته هغه خبرې کوم که نه کم چې لکه معاشرې سره تعلق لري. لکه تا به یو ملحد نه وي کتلی چې هغه چېرته په فرشتو باندې خاص اعتراض کړی وي، دومره ډېر اعتراضات نه کوي. په څه اعتراض کوي؟ د الله په ذات باندې کوي، په کتاب د قرآن مجید باندې کوي، صحیح ده که نه؟ او بیا د الله رب العالمین په پیغمبر په رسولانو باندې کوي. نو ضروري خبره څه چې د وکتبه. اوس دلته به مونږ راشو چې آیا د الله رب العالمین دا کتاب چې دی دا حق او سچ د الله کتاب دی او کنه؟ بالکل حق او سچ دی. تا سره دلیل په دې باندې څه شي ده چې دا کتاب د قرآن مجید دا د الله رب العالمین حق او سچ کتاب دی؟ نو اوس که چرته یو ملحد درته وایي نو ته به ورته داسې جواب وکړي چې ګوره اولنی دلیل خدا دی چې کم یو شیز د انسان طرف نه وي دغه شیز مثل او نظیر او د دې په شان یو بل موجود وي. لکه مثال په تور باندې ما اوس دا جامع اچولې ده، د دې په شان بل کپړه په دې دنیا کې موجود دی که نه دی؟ صحیح ده که نه؟ اگر که د دې هم اصل کې تخلیق کوونکی رب العالمین دی، خو دې کې صناعت او دغه شان دې کې دا رنګسازي او دا جوړول دا خو انسان کړی ده که نه؟ صحیح ده. اوس دغه شان د کپړه بل ملاویږي که نه ملاویږي؟ پته ولګېدل چې دغه هیئت او په دې شکل کې دا کپړه الله رب العالمین نه ده جوړه کړې، بلکې انسان فعل په دې کې دخل شته. څه شي؟
انسان د لاس کار په دې کپړو کې شته. اوس دا پګړی ما داسې وهلې ده تور پګړی. اوس دغه تور پګړی په دنیا کې نور شته که نشته؟ دا ولې بل ملاویږي؟ ځکه چې د انسان د لاس کسب دی کې شوی ده او کم یو شیز چې انسان جوړ کړي هغې په شان بل هم ملاویږي. اوس ما سره مثال په تور باندې موبایل دی، سامسنګ، آیفون یا دغه شان ویوو، صحیح ده که نه؟ اوس کم موبایل چې زه واخلم هم عقب شانتې موبایل بازار کې تا اغستې شي که نه شي؟ بلکل هغه شانتې اغستې شي. ولې؟ ځکه چې دا د انسانانو د لاس کسب دی کې دخل شوی ده، بل دغه شانتې بل هم درته ملاویږي. ما په سر باندې دا ټوپۍ ده، دې هم دغه شان ټوپۍ اچولې ده، دا د انسان جوړو شوی دی. اوس دا قرآن مجید د الله رب العالمین کتاب دی، تا سره په دې باندې دلیل څه دی؟ د ټولو نه غټ دلیل عقلي موږ سره دا دی چې دا قرآن د الله کتاب داسې دی چې دغه قرآن مثل او د دې په شان د عبارات، د دې په شان د اسرار او د دې په شان د رموز او باریک نکتې دا په بل کتاب کې نه ملاویږي. که چېرته چا موږ ته وښودله نو بس وښیې دا بل نه ملاویږي، بس دغه یو کتاب دی په دنیا کې د دې په شان بل موجود نه دی. نو چې کله د دې په شان بل موجود نه دی نو دا دلالت کوي په دې باندې چې دا د الله رب العالمین طرف نه راغلی دی. صحیح ده؟ اوس په دنیا کې چې تاسو وګورئ ټوله دنیا کې صحیح ده زما په شان دی بعینه، زما په شان دی بل انسان په ټوله دنیا کې تاسو موندلی شئ؟ په شکل او صورت، په اواز، په الفاظ، په کردار موندلی شئ؟ نه. ولې؟ زه الله پیدا کړی، ما کې د انسانانو دخل نشته. اوس ستا په شان بل انسان په دنیا کې وي؟ ولې؟ ممکن د انسانانو کې دخل د انسان نشته. صحیح ده کنه؟ حقیقت کې د انسان جوړون کې مصور ذات، د انسان جوړون کې ذات څوک دی؟ الله رب العالمین دی. ځکه د انسان په شان بل هم نه ملاویږي. اوس که مثال په تور باندې دا کتاب کاغذ، د کتاب دا کاغذ مانه روک شي، دا کتاب وسوځيږي نعوذ بالله، نو دا بالکل دغه شان دی بل کتاب به نه ممکنه. ولې؟ ځکه چې دا انسان جوړ کړی دی، انسان دی لره جوړ کړی دا. نو الله رب العالمین د کتاب غټ دلیل څه شي ده چې د دې مثل بل نشته او د څه مثل چې نه وي هغه د الله طرف نه جوړ شوی وي. صحیح ده کنه؟ دین علاوه د قرآن مجید غټ دلیل دا دی چې قرآن مجید کې د الله طرف نه، د قرآن د الله رب العالمین طرف نه د کېدو غټ دلیل بل څه شی ده چې ګورئ کم خبرې مونږ دا وایو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوانو جهانو سردار دی، لیکن هغه انسان دی. صحیح ده کنه؟ بس دغه لوی ساینسدانان په دنیا کې تیر شوی ده، بغیر د ټیکنالوژي او بغیر د اسباب او بغیر د ضرورت د سامان څخه څوک څه معلومولی شي؟ نه معلومولی شي کنه؟ نو چې کله څوک معلومولی نشي که دا کتاب د الله رب العالمین طرف نه نو بیا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خوله مبارک باندې چې کوم کلام جاری شوی دی په دې کتاب کې، هغه خبرې په دې زمانه کې 1400 سال بعد هغه رښتیا کیږي او هغه ثابتېږي. که چېرته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د الله نه طرف نه نازل شوی نو خامخا په دې کې به غلطي موجود و چې دې کې غلطي موجود نشته. د غلطي نه پاک کېدل په دې دلالت کوي چې دا د چا طرف نه دی؟ د الله رب العالمین طرف نه دی. صحیح ده کنه؟ بل دا کتاب د الله رب العالمین طرف نه څنګه دی؟ دا داسې دی چې ساینسدانانو چې کله تحقیق وکړو د هر یو شیز چې آیا دا غرونو کردار څه شیز ده، دا غرونه په دې ځمکه باندې څه دپاره څه کار کوي، لکه څه کار کوي، نو د ساینسدانانو 1400 کاله پس تحقیق دا راځي چې دا غرونه په دې ځمکه باندې ځکه ولاړې دي چې د دې په وجه باندې دا ځمکه ونه خوځېږي، ځکه چې دا ځمکه لاندې اوبه دي او په اوبه باندې چې ته یو شیز کېږدي هغه شیز داسې رقیږي. نو چې کله رقیږي نو دا غرونه له دې باندې دا عمل کوي چې د خوځېدو د ځمکې نه دا غرونه دغه ځمکه د خوځېدو نه بچ کوي. د غرونو کار په دې ځمکه باندې دا دی، دا ساینسي تحقیق دی. اوس دا خبر الله رب العالمین پس پارا نمبر 30 کې کنا والجبال او الت بیان کړو. نو چې کله الله رب العالمین د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په زبان مبارک باندې 1400 کاله مخکې بیان کړو و ساینسي تحقیق راغی، نو دینه پته لګی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم حق پیغمبر دی او رسول الله مبارک باندې چې کوم کتاب نازل شوی دا کتاب هم حق او سچ دی، ځکه چې 1400 کاله مخکې خبره کړې ده هغه وثابتېږي او 1400 کاله مخکې
څوک یو خبره وکي کاغه د الله طرف نه وي هغه چرته رښتیا کیږي نه کاغه رښتیا کېدل کنه د ابو جهل د ابو لهب غوند کې لولو خلکو خبره برښتیا شوی وي ها دغه شان د کافرانو لولو شاعرانو خبره برښتیا شوی وي بل د کتاب حق کېدو دلیل دا ده چې الله رب العالمین فرمای فاتو بسوره من مثله سیدا کنه یو سورت یو ټوکړه د قران مجید یو سورت د سو پیش کې په 1400 سال کې چې چا تر د دې یو مثال پیش نکو دا هم په دې خبره باندې دلالت کوي څه شي کوي دا هم په دې خبره باندې دلالت کوي چې قران حق او سچ دی په دې هم پوه شولا د قران په حق والی نمبر 3 وکتبه ورسله دا ستم څه دی وکتبه ورسله وسدلت الرسول آیا هر یو انسان به پاسي او دا دعوه وکوي چې الله طرف نه رسول یما کنه دی رسول د پاره یو خاص کیفیت او یو خاص صفات مندل کیږي سیدا نو چې کله دې باره کې سوچ وکړو کنه هر یو کس رسول نشي کېدلی بلکې د رسول انتخاب څوک کوي الله رب العالمین کوي او چې کله الله رب العالمین د چا انتخاب وکي د خلکو د اطمینان د زړه لپاره الله رب العالمین د رسول په لاس باندې سدس نشاندهانه ظاهر کوي د رسول لپاره په معاشره کې د نور انسانانو څخه یو جدا کیفیت یو جدا عادت یو جدا مقام او یو جدا کار کولو توان او توفیق ورکي لدی وجنه په ما بین د رسول او په ما بین د غیر رسول کې فرق راتلی سي لکه څنګه لکه داسي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کده الله رب العالمین طرف نه حق او سچ رسول نو د رسول الله مبارک په یو اشاره باندې د غنور دا دوه ټکړې کېدل نه صحیح ده کچرته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم رسول او نبی نو او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک نه بده اوبو دغه چینه دا بنه بهیدله وس بدلته ملحد یا دغه شان دی پنځپری در باندې اعتراض وکي پنځپری خو خیر منی معجزات منی خیر دا معتزلیان نه منی صحیح ده کنه معتزله هغه معجزات نه منی اکثر چې به دا خو جادو هم کېدلی شي څه شي کېدلی شي دا خو جادو هم کېدلی شي د یو شی زیات کېدل د نظر بندي هم کېدلی شي نو موږ کچرته غو اعتراض وکي چې بای د رسول کملحدین و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کم ستا ثابتوي دا خو سره جادو هم کېدلی شي د دې بس جواب کوي وایا جواب وایا د سیر او جادو پر استاد پکاري ها سیر او جادو پر مطلب استاد پکاري انسان د استاد نه زده کوي سیر او جادو استاد نه زده کوي او کدر باندې اوس دلته اعتراض وکړي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته هم د قرآن جبرئیل امین خودلې ده هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بغیر د جبرئیل امین نه زده کړي کنه ور جبرئیل امین برابر رسول الله مبارک ته قرآن وخودله بیا بس جواب کوي څنګه جادو شي کنه او کوم کسان په غزه کې موجود دي دا غو نظر بندي کیږي په نبی اسلام چې دا غو پلي کړي نو بیا چې د بهر ملکونو نه قافلې راځي تاسو کو راغلي مې چې موږ رسېدل ها لکه ته دا وایي چې سحر او جادو دي ته چې په مجلس کې کم کسان یې نظر بندي وشي زه دا کنه چې کله هغه نظر بندي وشي اوس در باندې دلته بل یو اعتراض وکي چې یو کس بدلته موجود نه وي او هغه به دې ځنه پیښور ته په یو کس باندې سحر او جادو وکي الته هغه داخله بند شي مکمل چاړه شي ادم نظر بندي وي خامخا کسب پکې دي کسب دنه دي د چا خود دقه درته وایي کنه چې فرق پکې څه شي زده فرق دا دی چې دلته کسب دی معجزه کې کسب نشته معجزه کې کسب نشته اوس که در باندې بل یو اعتراض وکي چې ته وایي چې په معجزه کې کسب نشته صحیح ده هغه ځان له مسله ده چې په معجزه کې کسب لره دخل شته او کنيشته هغه مسله بیا درته په خپل وخت کې هم د کې براشي اوس یو کس درته وایي چې په دې کې کسب لره دخل شته لکه څنګه لکه موسی علیه السلام دغه امسا غورځول دا امسا چا غورځولې و د حکم د چا باندې و د الله په حکم خو غورځول کې څوک نو دغه اوس معجزه چې د معجزې دغه اظهار او د معجزې دغه ظهور په دې امسا باندې شوی ده کنه چې هغه اجتهاد جوړ شوی ده کنه اوس دغه امسا غورځول کې څوک دی وایا او موسی علیه السلام د امسا غورځون کې دی کنه چې کله موسی علیه السلام د امسا غورځون کې شو دا غورځول یو کسب نه دی یو فعل نه دی
دا غورځول سبب د معجزې دا سبب د معجزې شو کنه نو ته څنګه وایې چې د معجزې کې د انسان سبب کسب نه وي کسب لره دخل نشته سبب جدا سبب او کسب کې څه فرق دی سبب وجه یعنی وجه او سبب وجه او کسب کول دا الله کار دی کسب اوس دوه خبرې دي اوس یو دغه معجزې لره کول دی او یو سبب دی څه ده کنه اوس دا راته وایي مثال په دور در باندې بل یو اعتراض وکي ته وایي چې موسی علیه السلام چې دا کم کړی ده کنه دا سبب وایي که کسب وایي دی ته ورته سبب وایي او دا راته وایي چې دا سبب اهم وي که مسبب اهم وي سبب اهم وي وایا که څوک درته اعتراض وکي چې سبب چې مثال په تور باندې ته په کشته باندې سفر کوي څه ده کنه په دریاب باندې تیریږي ستا دریاب باندې تیریدل لپاره سبب څه شي ده کشته د نو ستا د تلو لپاره کشته ضروري ده کنه ولی اوس دلته څوک در باندې اعتراض وکړي چې دغه معجزه ته وایي چې دا د امسا غورځول دا سبب دی نو نعوذ بالله من ذلک الله رب العالمین دې سبب ته محتاج وو الله رب العزت د لپاره سبب نه دی سبب د انسان د لپاره دی د موسی علیه السلام د معجزې د لپاره ته وایي چې د امسا سبب دی یعنی د معجزې د څه د لپاره سبب دی سبب دی د دې لپاره چې موسی دغه لپاره چې د موسی علیه السلام لپاره چې موسی علیه السلام د امسا ورکوله نو موسی علیه السلام د لپاره د څه سبب دی دلته خو د موسی علیه السلام د لپاره سبب او خبر نشته دلته خبره په معجزه کې ده د معجزې لپاره دا ورکوله ها پرېږدی داسې پرېږده وکشه دا ستا کار نه دی خپل وخت کې به درته جواب وکړم پوهېږي که نه دلته اوس بیا اصل خبره پاتې کېږي دا ډېر تفصیلي بحث دی دلته اصل کې تاسو دواړه نه دی غفلت کې دی مخکې ما درته وویله چې بای کم یو شیز د رب العالمین طرف نه وي هغې نظیر نه ملاږي بس ټول اعتراضات او د هر څه ډډې وړې شوه ولې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خپل زمانه کې موجود و څه ده کنه موسی علیه السلام په خپل زمانه کې موجود و د موسی علیه السلام په زمانه کې د خلکو چې سحر جادو وکړله د ټول دغه لاټیانو نه ماران جوړ شول کنه شول هغه سحر جادو ځکه د ټول یو شان ماران جوړ شول او د موسی علیه السلام د سحر نه د معجزه وا ځکه هغه اجدها جوړ شول کچرته دا د رسول لاس نه چې کم ناشنا کار ثابت شي هغه د حق کېدلو دلیل دی چې هغه شانتي بل څوک کولای نشي او دنیا کې چې څومره سحر جادو یو انسان کولای شي بل ساحر او جادو هم هغه شانتي کولای شي پوه نه شولې بالکل دا کتاب د الله رب العالمین طرف نه دی دا د انسان د لاس لیکل شوی کتاب د دې په شان دی بل هم په دنیا کې هزارو ملاويږي بلکې لدینه بهتر هم ملاويږي سیده کنه دا قران مجید د الله رب العالمین طرف نه دی د دې په شان ته هم نه ملاويږي او د دینه ښه هم نه ملاويږي ځکه چې د الله طرف نه دی د قشان دی معجزه دا چې د رسول الله مبارک د لاس نه صادر شو د رسول الله نه علاوه د بل چا لاس نه غشان دي کارونه صادر شوی دي نه ده شوی کنه چې نه ده شوی د دلالت کوي په دې باندې چې باید دا د بل چا دخل نشي کېدل د انسان دخل په دې کې نشي کېدل هغه به خپل تفصیل درته وایم ښه پیرا ته اوس په مسله پوه شولې وای څنګه دخل پکې د انسان د سیمه وایا بیا به در باندې تر د سیمه وایا چې معجزه ویل کېږي هغه ته چې هغه شان د کار د نبی نه الهو په مقدس مک باندې هیڅ څوک نشي کولای کني عیسی علیه السلام چې د مړي را ژوندې کول سیده کنه کافران به جرأت کړو د جاهل سحرانو کنه ټول به جمت کړو بس راغلي به د موسی عیسی علیه السلام ته ورته دا په جادو باندې مړي ژوندې کړو عیسی علیه السلام ته به ویلو کنه چې بای دا خو موږ هم ژوندې کړل په ستا په نبوت دي کم ځای کې دا بالکل دروغ دی دا کته ما ته ثابت غونه 50000 روپے انعام درکوما دا یوټیوب خور د تاسو خو علم دغه دي چې یوټیوب پسې ګرځي کنه څنګه دا په یوټیوب کې کنه دا ساينسدان خو غلطي کنه پوهیږي بهر حال زه دا وشو چې دا رسول په لاس باندې چې سن معجزې ښکارا شي صحیح ده کنه نو هغه تمیز راولي په مابین د رسول او په مابین د عام انسان کې غیر رسول کې هغه دا فرق وي واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت دلته اصل کې یو خبره شته واليوم الاخر کې او والقدر خيره دې دوانو کې تفصیل دی کنه نو داسې چل به وکړو دا آخرت والا به درته اوس وایم دا قدر والا به سبا وایم ځکه چې ټایم کم دی